هر اطلاع راغله چې یاره دغه سپاک هاستل کې یو لک لګي شوی دی بل لک قتل کړي دي. تفتیش کې د څه ویل دي؟ تفتیش کې دغه خبرې تو به زبانی کم تکرار شي د دې خپل یو بل سره غب شپ لګولو یو بل مرګري او دا اصل کې مونږ غب شپ لګاو نو پای کې لګو ورانداله ماته ماجره واسطه ما چې دوباره څنګه لوډ ونه هغه ډزو شو دته مخامخ هاستل کې بل مرګل نه صرف دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د سیاسی مخالفتم یو حد پکار دی. سیاست کې اختلاف وی خو زمونږ د تعلیم یافته خلک دا سکی د ټاون تانې په حدود کې د پاکستان پیپلز پارټي او د پی ټی آی په بحث د لاس سټوډنټ قتل شوی دی. د دې دردناک واقعي ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوم. دین اول مونږ په سوشل میډیا باندې خامخا سپورټ کې رانو مرګرو د ایس ایچ او ټاون زین خان سره ولاړم. دین او پښتنه کو چې دا وکوه څنګه شوی وا او بیا دی ملزم څنګه گرفتار کو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر به ډیره مهرباني چې تاسو زمونږ ایفورټس او جګر کولو کوشش وکړو. موږ لم دونه ټیم راکو په 17 مارچ باندې د پښمنۍ نه پس موږ جمع وکړه د سحر او اطلاع راغله چې یاره دغه سپاک هاستل کې یو لک لګي شوی دی بل لک قتل کړي دي. دغه پیش نظر باندې موږ هسپتال ته ډایرکټ لاړو. هسپتال کې چې موږ وکړو نو دا جواد د الله پاک وبخي جواد مرحوم قتل شو. بیا غي نه پس موږ نفري واغسته لاړو هاستل ته. هاستل کې دا زموږ ملګری چې و نو دی بس لګیو خپل سامان پورن خته دا غزه نه موږ ویت پیسټل گرفتار کو راموستو او عدالت تم پیش کو. تفتیش کې د څه ویل دي؟ تفتیش کې دغه خبرې تو به زبانی کم تکرار شي د دې خپل یو بل سره غب شپ لګولو یو بل مرګري په دغه کمره کې صرف دی دواړه او یو د بستر او یو دغه بستر او دغه مېس کې کوم وینا او خول کارتوس چې تماچا چې و دا موږ را برآمد کړ. سیف علي پولیس وایي چې ته د جواد د قتل په الزام کې نیولې. جی دا دردناک پیښه څنګه شوی و دا لګ راته وای. دا اصل کې مونږ غب شپ لګاو نو پای کې لګو ورانداله ماته ماجره واسطه نو زما انټنشن نو خو بس پته راتم نو چې دا ولنه لوټ کړل که صحیح حساب دم راغسې واول نه کنه ما چې دوباره څنګه لوډ ونه هغه ډزو شو دته مخامخ په غلطۍ باندې بیا سو شو هغه نه پس ډز څنګه وشو د پسر باندې ولګي بیا تاسو وکړ لک ټایم لکه زه وته بیا دلته لاړم هغې کې ونیوه کته مې بیا راکوس کو سیکنډ فلور باندې زمونږ دغه دی روم دی کته مونږ راکوس کو نو بیا هسپتال ته ما ځان سره راویسته. زه اوس ایمبولینس کې ناست وم او هسپتال کې بیا مې پولیسو ته ځان حواله کړو. خطا وته وی چې دا ما کړی دی بحث او لک شانتي مونږ ډیټیل راکړه چې دا تاسو بحث پس شوی بحث خو لکه دا ډېر دغه نه وشي کنه خو د لکه پی ټی آی سپورټر وکنه شیر افضل مروت به ته ډېر خوښه او عمران خان به هم خوښه. زما خپل ځان د عمران خان خوښ دی او ما ورته صرف دا خبره کړې چې زه دغه یم پیپل یم نو لکه نور بحث نه وشي خو هغه ټایم کې دم دا تماچه راغستې واول نه و بیا تې ما راواسته نو په غلطۍ کې ما دغه وشو. د څه وی چې د پی ټی آی ګورنمنټ کارونه ښه دي ته سره په دې اختلاف و د لکه دغه ګورنمنټ دغه هم کوه بل د عمران خان دغه کوي چې هغه پرایم منسټر دی ځان ته دغه نشي ورکولی انصاف نو لکه ته دغه ان پی والی یا پیپل والی هر څه شي ته هېڅ نشي کولی بیا دا خبره بس خو څه خو نه هم خو غلطۍ کړم دا کار شوی. سیف علي ستا کوم ځای سره تعلق دی؟ شنګله. ته دلته څه سبق وې؟ LLB کم سیمسټر سټوډنټ دی؟ 5th semester. او جواد د کم سیمسټر؟ 1st semester. هم د لاست سټوډنټ او ماستر یو کالج کې دی. د کالج کې او د کمره کې تاسو کالج کې خود د فرست سیمسټر وکنه د کمرې کې در سره څومره وخت نو؟ کمره کې ما سره 4 مهینې. د سلورو میاشتو کې تاسو سره دوستانه وکنه بس جست ټایم هم تیراو زمونږ د والد صاحب هم چې راغی نو هغه سره هم زما ډېرې خبرې اترې کېدې مونږ سره شپې صوبې راکړل او د سره هم زما دوستانه ډېره وه ایون چې مونږ به ماستن لکه بار ته وتو چیله یا سله دیو ما سره یو ځای وته نو دوستانه زموږ ډېره وه. بحث هاسټل کې بل مرګلی نه صرف دی. هاسټل کې څونه کسان دي او ستا پکې صرف دا یو مرګلی؟ هاسټل کې تقریبا 50-60 کسان دي نو زما صرف د سره خبرې اترې بل چا سم نه وي. دې نه مخکې مې څه بحث کړی؟ نه دې نه مخکې زموږ بحث بالکل نه شي. ته د لاست سټوډنټ یې هغه هم د لاست سټوډنټ و که نه ستاسو دونه برداشت نشته؟ برداشت دی خو بس قسمت خبره ده
چې دا کار شي. ستا والد صاحب څه کار کوي؟ زما والد صاحب مخکې هوټل یو بس کړلی. مخکې سبق دې د کوم ځای نه ویلی؟ کلی نه. ته دلته چې راتلې که نه 5th سیمسټر ته راورسېدې، مخکې دې څه مقاصدو؟ نو مخکې خو زما اول نه اراده دغه ته وه، نقلات وه زما، نو دلته مې اډمیشن واس. تا څه وی چې ته وکیل جوړ شې ته به څه کې؟ وکیل ما خو لکه زما پلار هم مخکې داسې ډېر کیسونه راغلي، ځمکې سیول کیسونه ډېر وو که نه، نو هغه ما لیدلي وو، لکه وکالت دغه سره زما ډېر دغه خوښ مې و. وکیل به زما ډېر خوښ و، زه به هغه سره تلم عدالت ته. وکیل خو د خلکو د پاره که نه، خلکو ته انصاف ورکوي که نه. تا دا سوچ کړی چې چېرته به مطلب ستا به پخپله بل وکیل ته ضرورت کېږي؟ دا سوچ ما بالکل نه و کړی. نن چې زه دو پیش کولم نو لکه ما خو مخکې سوچ کوه اولني سیمسټر نه چې زه به لکه دې دغه ته های کورټ ته به ځم، نو وکیل په حیثیت به ځم. نن زه ملزم په حیثیت تلم. د دې هر څه ذمهوار څوک دي؟ زه پخپله یم، زما حالات داسې دي. دا تماچه د چا وه؟ تماچه زما وه. تاسو څو خویندې وروڼه یې؟ مونږ 5 وروڼې وو، 3 خویندې. ته مشر یې؟ زه ټولو کې کشر یم. پلار دل راغلی دی واقع نه پس؟ راغلی دی. څه خبرې در سره وشوې؟ هغه بس حوصله راکړلی وي دا کېږي. ښه وایي کېږي دا شي، خو غوسه درته نه شو؟ غوسه هم کړې وه اول کې، خو اوس نن برابر وبیا. تماچه تا ځان سره د کلي نه راوړې ده؟ نه دلته مې هسې. څه دپاره تماچه باندې څه کول؟ تماچه لکه ما خو اراده وه زه به ځان کور ته وړم، بس دغه نیت دپاره مې هسې. اوس به څه کېږي دې نه مخکې؟ اوس خو ما ته پته نشته. ته خو تښتېدې هم شوې که نه؟ بلکل تښتېدی شوم. ما ته موقع راغلی او ښه ډېرې موقع راغلې، خو ما خپل ملګری نه شو پرېښودی. نه نو ملګری دې د مرګ نه پس شو، اړه دې پې د هغې نه پس خفه شو؟ اول نه مو خو دا بس حالات داسې راشي، دې کې څه نه شم. ته پخپله د لا سټوډنټ یې که نه، ښه قابله لږ به یې، ټیک ده. خلکو ته څه وی چې دا کوم هلکان د پارټیانو باندې بحث کوي، ایله څه کول پکار دي؟ بحث نه دي کول پکار که برداشت کول پکار دي؟ اول نه خو زما دا تجویز ده چې بحث ته اړو کوي نو خود زمونږ پښتانه کوم سټوډنټان چې خاص کر دا والا یا څه چې هغوی جذباتي ډېر چې هر څه کېږي خو هغو جذباتو پکې دغه کې راشي. څه میسج ورکوې سټوډنټانو له یا نور خلکو له چې د بحث دی نه کوي؟ هغو ته خو زه به دغه وایم که چېرته هم پالیټکس دغه کوي نو ځان دې په کلاس کې کوي، ټیچر د مخکې دی کوي، هغې کې به ښه لرنینګ کېږي. خپل ځاني چې کوي نو بیا نه دي کوي. سیف علي د ته ستا تعلق کوم ستا فیملی دی یا ستا کومې پارټۍ سره تعلق؟ پیپلز پارټۍ سره دی که نه؟ جی. پیپلز پارټۍ کې چا نه متاثر یې؟ دغه صدر نه. صدر څه نوم دی؟ زرداري. زرداري نه متاثر یې. مخکې د خپل لا ته خیال و که سیاست ته د خیال و؟ زما لا ته خیال و، سیاست سره زما ډېر ده نه. ګرانو ملګرو، دا بحث د لا کالج د سټوډنټانو ترمنځ شوی و. د کم ملک د قانون د طالب علمانو د برداشت چې دا حال وي نو د هغه ملک د مستقبل به څه کېږي؟ الله دې مونږ کې لږ صبر پیدا کړي او الله دې وکړي چې مونږ لږ خیال وساتو د خپل ځان.